سورہ نجم آیت نمبر 19 پنځم رکوع اوویشتمه سپاره صفحه نمبر 16 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم. سورة نجم آیت نمبر 19 پنځم رکوع اوویشتمه سپاره صفحه نمبر 16. کتا سلیات شي پدې ما قبل آیتونو کې الله رب العزت په نجم باندې پستورو باندې قسم خوړلیو او اخره کې بیا الله رب العزت فرمایي چې وما صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوا. نبی له صلوات و سلام بیلاری نه دی نو د نبی له صلوات و سلام د هدایت باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. دلته الله تعالی چې کوم دی هغه بوتان یادی چې دا ټول باطلو پاغه کې یو لات ته یو عزه ده. په مکه مکرمه کې 380 بوتان پراته وو. ټول کې غټ بوت چې کوم دا غنوم دی هبل او دا هبل چې کوم دی دا د حابیل طرف ته نسبت ده. د آدم علیه السلام کم زوی قتل شوی دی حابیل. نو دی چې کوم دی دا حابیل د مجسمه جوړ کړه او دا غنوم دی هبل. خلق بویل وی دا هغه مظلوم شخصیت ته چې د سره ظلم شوی دی او خلق براتلل او د دې هبل به چې کوم دی د عبادت به کول. نو ټولو کې غټ بوت ته هبل او د دویم نوم دی عزا او د دریم نوم دی لات. دا درې غټ غټ بوتانو. د دین علاوه په مکه مکرمه کې دننه د حضرت ابراهیم علیه السلام مجسمه او دغه شان د حضرت اسماعیل علیه السلام مجسمه او دغه شان د حضرت بی بی مریم علیه السلام مجسمه. دا مجسمی دی جوړې کړې وي او پدې جوړولو کې د دې کافرانو مقصد دا و چې دی بوتانو ته هر قبیله خلق راځي. نو الله رب العزت فرمای چې دا ټول چې کوم دا بوتان سړي دا باطل دي. دا ولی باطل دي چې دې سره چې کوم دی د الله تعالی سره چې کوم اختیارات دي د قشان دي اختیارات دي سره نشته نو دا باطل دي. نبی له صلوات و سلام چې کله مکه معظمه فتح شوله نو نبی له صلوات و سلام یې دا ټول بوتان په خپل مات کړی دي. او حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا نبی له صلوات و سلام چې کوم دی اولی غلو ویلارشا او ودا عزه چې کوم دی د ارسمات کا. نو دا عزه چې کوم دی د مکی مکرمه نه بهر د دربار جوړ شو د مزارو او دی مزار ته خلق راتلل. خلق به الته منخت کولی الته به خلق چې کوم دی بچی غستل. الله رب نو چې کله الله پاک نبی له صلوات و سلام ته مکه فتح ور کله نبی له صلوات و سلام خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ التولی غلو ویلار شو داغه مزار الته چې کوم دی بالکل ختم کا. نو دا مزارات چې کوم دی کنه دا هغه وخت نه شروع شویو. دا شیطان دی په ذهنونو کې دا خبره واچولې چې دا هبل شو عزا شو اولاد شو دا زموږ ډیر معزز خلق وو. نو لہذا اوله چې کم دی د هغې په زړونو کې د هغې اهمیتونه واچول بیا ورته ویل چې د هغې تاسو شکلونه جوړ کړئ. نو شکلونه چې کله جوړ کړل نو شیطان ورته بیا وویل یره د عبادت پکار دی. نو داسې چې کم دی دا ټول خلک داسې بوتانو ته آماده شوي دي. نو دلته الله تعالی د هبل د عزا او د لات ذکر کوي. افرأيتم اللات آیا کتلی دی تاسو اللات لات والعزا اور عزا ومناة الثالثة الأخرى او منات چې دریم دی د دین علاوه. نو درې دې کې دا غټ غټ بوتان دی نور بیا دی واړه واړه جوړ کړی و.
الکم الذکر خادی مشرکین مکه کې یو ټول کې غټ مسله داوا چې دی به دا خبره کوله وی الله رب العزت مونږ منو خو وی دا بوتان چې کم دي کنه وی دا د الله تعالی ته زمونږ خبري وړي نعوذ بالله من ذلک وی الله پاک منو خو وی دا چې چل دی د نظام چلولو کې الله تعالی سره زمونږ دا بوتان دا شریک دي او دریم بدی کې مسله داوا دی به دا خبره کوله وی الله تعالی مونږ منو خو وی ګوره وی د الله تعالی هم لوریان دي او وی دا فرشتي چې څومره دي دا د الله تعالی لوریان دي الله رب العزت په خپل په دې باندې تردید کوي چې تاسو ډېر عجیبه تقسیم کوي اول خو ما ته کوم دی لوریانی نشته دی قل هو الله احد الله الصمد بچی هغه یو خلق غواړي چې هغه محتاج وي او الله رب العزت د محتاجین نه پاک دی نو الله وی چې خپل ځان د پاره چې کوم دی ځامن خوخوي او ما د پاره لوریانی نو لہذا الله ته د دواړو ضرورت نشته دی الکم الذکر آیاتاسو د پاره هلکان دی وله الانثى او د الله د پاره جنکې دی تلک دا خو اذن قسمت نزویزا په دغه وخت تقسیم دی ظالمانه ان هي نددا الا اسماء مگر نامی دی سمیتموها انتم چې اقدلی دی تاسو دا نامی و آباؤکم او پلارانو تاسو ما انزل الله بها من سلطان چې نه دی نازل کړي الله تعالی په دې باندې څه دلیل ان یتبعون دوی پیروي نه کوي الا الظن مگر د ګمان وما تهوى الانفس او دغه چې غواړي نفس ولقد جاءهم او بشکر غلی دی دوی ته من ربهم الهدى د دوی طرف له طرف نه هدایت عمل الانسان ای انسان د بار دی ما هغه تمنا چې دی ارزو کوي فلله الاخره پس الله د پاره اخرت هم دی والاولى دنیا هم واخر الدعوانا الحمد لله رب